دی محمد رسول الله داسې پیژندی لکه خپل پلرونه سې پیژندل. پلار په پلاروالی باندې زوی څنګه پیژندي؟ محمد رسول الله دی په نبوت باندې داسې پیژندی، لیکن له هغه باوجود یې بیا هم ایمان نه باندې راوړی. دا د محمد رسول الله د زندگی حالات دي. اوس قریش مجبور شو چې محمد رسول الله خو دعوت نه پرېږدي، محمد رسول الله خو صرف د وحدانیت خبره کوي او زموږ پر خدایانو باندې لګېږي. نو اوس ټولو قریشو د محمد رسول الله و زندگی ته دغه مشوره وکړه چې موږ به محمد رسول الله ته په یو قسم نه یو قسم باندې به موږ واده ته تکلیف رسوو. اوس به د محمد رسول الله یو دوی درې واقعې داسې ذکر کړو چې دوی محمد رسول الله ته په څنګه طریقه باندې تکلیف ورسوي. د حضرت منیب رضی الله عنه څخه روایت دی. دی فرمایي چې وخت محمد رسول الله روان دی، پر لارې باندې دا تورې وایي چې قولوا لا اله الا الله. ای مسلمانانو تاسو دغه کلمه وایي چې لا اله الا الله، الله تعالی یو دی، د الله تعالی د وحدانیت دعوت یې چلوي. لیکن د ده وشاته چې کوم دشمنان روان دي په روایاتو کې خو داسې هم راغلي دي چې بعضو خدای په ډبرو باندې وایي، بعضو پر ده باندې ناړې توکلي. او د بخاري په روایت کې راځي چې محمد رسول الله و خپل لور ته مخ رااړوي چې ته د پلار پر رسوایي باندې مه خوابدی کېږه، دوی که ما ته هر څومره تکلیف راورسوي. داسې د محمد رسول الله و شاته ابو جهل روان دی. محمد رسول الله څه وایي؟ قولوا لا اله الا الله، تاسو الله تعالی په وحدانیت باندې ومنئ. ابو جهل شاته پسې روان دی، دا خبرې پسې کوي چې دا کذاب دی، دا دروغجن دی، دا لیونی دی. لیکن محمد رسول الله تر دغه وخته پورې ودی ته هیڅ شرح هم نه ده کړې، هیڅ هم نه دی ورته ویلي، خپل دعوت یې چلوي.